شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. ملګرو ټولو ملګرو خبرې وکړئ، خو موږ دلته یو څلور مطالبات دي یا درې مطالبات دي. یو مطالبه دا ده چې د اوړو دا کم تقسیم چې دی دا په منصفانه طریقه باندې وشي. منصفانه طریقه ورته موږ دا وایو د چا د دوکاندار سره چې لیسنس دی د چا سره چې په زوړ سیسټم باندې چې کم تقسیمولو په هغې باندې تقسیم کړي. که دو وایي چې چیرمینان پې سیاست کوي او صوبې کوي ستاسو د قسم وایي چې موږ لیرا نه کوي خو دې غریبو خلکو له تقسیموئ چې موږ ته دا نه وایي چې یاره بهي وړو کم نن شته وړو سبا نشته. زموږ اورنۍ مطالبه دا ده. دویمه مطالبه دا ده زموږ دا وروڼه چې راوتي دي دا ټټوان والا د دو بزان نه په سند کې شکر ایستا په 500 روپۍ 600 روپۍ 300 روپۍ او په دونو اوبو کې به دو ډوبول په دونو اوبو کې به دو ډوبول او ځان به یو ټریپ شکه یا یو دوه ټریپه شکه راویسته نن پته نه لګي چې په دو باندې څه چلو شو. دغه پې هم سود نه لري غریب نه دغه هم واخیستل. وایي وروره وایي په سند باندې 144 لګېدلی دی او ایکسیویشن چې کوم دی نو دا ایلیګل دی. نو زه ورته وایم ما ته په ریور پروټیکشن ایکټ کې په کوم ځای کې داسې ښوولي دي چې په بیلچه یو سړی شکر او باسي هغه ایلیګل ده. موږ په شاولو خلاف یو او د نورو مشندرو خلاف یو چې یاره دود چې کوم دی دغه به نه کوي خو د بیلچې دا کومه چې دا د دو ما ته په دې قانون کې وښایي او موږ دې ملامته کړي چې موږ به ورته ووایو چې یاره زموږ دا وروڼه چې کوم دی دا به غلطه دی. لیوي وایي اجزانانو ته خو ماما ګناه نشته دو ته د بره نه اډر دی دو ته د بره نه اډر دی. صاحبانو ورته اډر ورکړی دی ضروره لکه مطلب دا دی څوک سیند ته مه پرېږدئ. نو ملګرو په دې قانون کې هېڅ قسم داسې سیسټم نشته دی چې یاره تاسو په بیلچۍ باندې کومه شکر وباسئ دا غیر قانوني ده. دا دې موږ ته څوک وښایي نو موږ سره د کښېني په قانون دې را سره خبرې وکړي که موږ یې ملامته کړو موږ به تاسو ته ووایو چې دا شکه مه راوباسئ. درېیمه خبره چې کومه ده زما وروڼو موږ د ریګریټ کوم ځکه چې زموږ د فیسبوک ملګري او د سوشل میډیا ملګري چې کله بیا په موږ باندې سخت راشي او سیلاب راشي او داسې آفتونه راشي نو هغو بیا په ټایم باندې میسجونه کوي یاره وایي نوی ګریډ پکار دی یا به د ګریډ کې سیسټم پکار دی چې دا بجلي دلته ټرانسفارمر ورته ولګي او دې تاڼې ته د دې نه بجلي ورکړي. نو زما وروڼو په هغې وخت کې خو سخت دی هر سړی چغې وي نن وخت دی چې د دې دپاره موږ منډه ووو برابر فورم ته لاړ شو چې کم سړی موږ له دا کولی شي چې د هغو خواله لاړ شو خو هغه هرې پارټۍ والا دي موږ دا نه وایو خو چې موږ د دې تاڼې دپاره د دې ګریډو او یا په دې کې د ټرانسفارمر سیسټم برابر کړي او زموږ د خلک چې کوم دی د دې آفتونو نه او زموږ د خلک چې کوم دی د دې سیندونو نه او د دې غیر دغه نه خلاص شي چې یاره ستا نه راکېله شوه معمولي باران به نه شوي یاره وایي بجلي لاړه معمولي سلی به نه راغلي یاره وایي بجلي لاړه. نو زه دې خلکو ته خواست کوم چې د خدای خاطر وکئ راوځئ. نن زموږ چې دا کومې مطالبې دي که په دې کې یو جایزه مطالبه نه وه جمعې منی بیا ملګري زموږ په دې مطالبو کې ناجایزه مطالبه شته یو ناجایزه مطالبه پکې شته هزار ورانه ورځ توره تیاره کړې ده د خدای ظالمانو راشه د عوام سره کېنئ تاسو خو دلته ول چغې وایئ چې موږ د عوامو خلک یو موږ د غریبو خلک یو نن دا غریب راوتی کم سړی والله غلی زه دې دغه ته ویم که مشرانو ته ویم چې کم سړی تاسو له راغلی دی چې ستاسو نه چې کله ووټونه الي نو تاسو ته خو وایي چې یاره موږ ستاسو د حق دپاره جنګ کوو راشئ که نه جنګ تاسو ته وړو میلاوېږي تاسو ته به د صحیح طریقه وړو میلاوېږي خو چې د دو خپل کوم منماني او هغه خلکو له یې ورکوي که نه که دو ته وړو میلاوېدي نو زموږ لیوني یو چې په دې غرمو کې راوځو او دې خلکو سره ودرېږو دا زموږ شوق خو نه دی د دې غریبو ته جنګ دپاره راوتي یو د خدای خاطر وکئ پراپیګنډې مه کوئ دروغ مه وایئ دې خلکو له دا وړو ورکوئ د دې خلکو دا مطالبې چې کومې دي دا ومنئ. زموږ کار نشته زموږ شوقونه نشته چې په دې روډونو باندې موږ راوځو. نو زما تاسو ته هم خواست دی چې مهرباني وکئ تاسو نه چې دا کم خلک په غریبۍ باندې او په دې طریقې باندې ووټلي چې یاره زه به دله دا کوم او زه به دله هغه کوم زه ستا د حق دپاره جنګېږم مهرباني وکئ تاسو هم لږ د دې خلکو د لږ دا لاس بیا وباسئ. موږ به دلته په غرمو ولاړ یو تاسو دلته په غرمو ولاړ یې خو داسې انسان څوک نشته دی چې راشي یاره ستاسو دا مطالبې چې کومې دي دا مخکې وړاندې کړي چې یاره دا په دې مطالبه کې کومه جایزه مطالبه ده. نو بس زما وروڼو تاسو ته خواست دی چې انشاءالله موږ د سره څنګ په څنګ ولاړ یو په هر ځای کې به در سره ولاړ یو موږ
به د نه مخکې یو تاسو به راپسې یې خو په دې کې هر قسمه او هر څه راځي انشاءالله موږ به ستاسو څنګ په څنګ ولاړ یو والسلام زما د دې تاڼې د دې خلکو نه یو ګیله ده وروره د دې غریبو دپاره اوس په دې ټایم کې هېڅوک نه راوځي نه څوک خپل دوکان باندې خو چې کله اوس د وړو د ته وایي چې وړو راغلي دي اوس په دا ځایونو ډکې ټول قطارونه به ولاړ بیا به ګریوانونه شته یو به وایي ماله راکړه بل به وایي ماله راکړه خو چې په دې وخت کې مونږ ته ضرورت دی د دې خلکو ته ضرورت دی چې هغه د خدای لپاره راوځئ لږ دا روډ بند کړئ چې ستاسو لوکوټې دا تعداد سې وایي نو دا خلک به ستاسو خبره ومني مهرباني وکړئ راوځئ زما زه شپږ کسه ولاړ یم هو به زما مطالبه مني سپیدار صاحب چارن بارن واوره ښه مې پېژنې نوم دې درراله ما زما نوم دله درځي ما له دمکی مه راکوه زیاده واوره اپایار په ما وکړه دا رول به د هغې پورې بني چې زما جایز مطالبات نه یې منل شوي موږ د چارې نه یو ما دلته پانسې کا تو به هم خپل انتظامي ګورې قبلې درست کا سوبیدار صاحب ما ته به وایه چې دا رول دغلته ګوله وکړه تو څوک یې زما سره دا عوام دی دا خرڅري خلک دا شل کسه دی دا دېرش کسه دی دې جایز مطالبه غواړي یو خبره کوم په دې سټیج نه کوم ما وې زما روړی یې خو تاسو بیخي ده دغه خبره واوړوله یو خبره واوره ډي سي صاحب میډیا والا مرګري ولاړ دي ډي سي صاحب یو خبره واوره انتظامیه او جنسه ولاړې دي ما ته مخامخ یو خبره کوم چارن او باراني اوس کو کم کسان چې د تاڼې مقامي خلک دي مقامي خلک به ګورې ډیوټي نه کوي په تاڼې په څوکۍ کې د تاڼې خلک به په تاڼې په څوکۍ کې ډیوټي نه کوي چې دی شپې له کور ته ځي دی به ما له معاشونه ساتي ته زما په سر سوداګانې کې زما په پیسو باندې دا زما ته بدماشانې کې پایار په ما وکړه چې هر قسمه پایار کې سوبیدار صاحب چې ستا په کم پایار کې کمزوري زمونږ د حق پرستو لیونو ورته فیصله دا ده یا سر د داره دی یا معراج د ارمانونو جمال خان ستاسو دا چمن بلبل ستاسو او الله که د بل چا شي یو څو سرونه مات کړئ د زندان په دروازه جمال خان جمال خان وړو خدایانو دې بنده کړم د وړو خدایانو دې بنده کړم لویه خدایه زه چاته سجده کوم دو ته به هم سجدې کوم وروا مې جوا وکئ پایار وکړه چې هر قسمه پایار کې زما جایز مطالبات دي دا به تو منې زما سره سنې د چا نقصان کو زه پرم نه راوتی یم مهرباني وکړه یو خبره په میډیا په وساته چې کوم مقامي خلک دی زمونږ انتظامیه ده مونږ دا نه وایو خو مقامي خلک دي لږ بدلون دي راشي یا د ډي پي او کېنئ پولیس یې کار دي راشي چې جایز پایارې وشي جایز خبرې وشي د قام په مفادو کې خبرې وشي بالکل دا خبره مونږ د ای سی صاحب د ډي سي صاحب او د ایجنسو والا په دې دغه کې ډایرو کې راولو چې مقامي خلک دي کم از کم دلته ډیوټۍ نه کوي ځکه چې هغه زما ذات د اکثر خاصه هغه اکثر وایي دا وایي د پلاني شوی دا داسې به کېږي هغه به کېدی چې زما څو کمزوری مني زما بچر د سیکرټري دغه ته بندې ته نو لهذا مونږ دا یو جایز مطالبه ده دا هم زموږ وروڼه دي که دو به مونږ بدماشي کوي غرض وکړي کوم جیلونه چې وادي چې خو مونږ وایو چې یاره په صحیح طریقه چې زموږ څه مطالبه ده دا پورې مونږ دلته ولاړ یو زه بلنه ورکوم په دې شعر سره کوم چې پوره تفصیلي خبرې وکړي چې دا څومره ظلم دی چې وینه او خوله مونږ توی کړو د هغې نه جوړه چې میوه شیرانه غلې وخوري بلونه پیاس راکړه بسم الله الرحمن الرحيم ويسر لي امري ثاني يفقهوا قولي
عزتمند مشران کشران السلام علیکم. مونږ چې په کومه راوړو هغه نه خبره د اسکیویشن ده، خبره زموږ وړو خبره ده، او بل خبره شوه د ګریډ ده او د کرش پلانټ خو خیر دی د حکومت خو زمونږ باندې دا کرش پلانټ چې دی دا په تېر حکومت کې بند کړي او دې خلکو ته ما چغې والې ځکه چې دا ټول ډاینو والا ما ډېر ښه پېژني او ډېر کې زه د صحابت